والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء في آنية الصفر. باب دے په بیان د او دس کی فی آنیت الصفر په لخو د پیتلو کی پیتل مسک چې هر یو تعبیر تی نه کی په خوا به پیتلو د دې مسو د اغي کوزی به د اغي لخو پیتل مس زیر چې هر تعبیر تی نه کی د دې دارنګ داسې لکه سره زر پیتل مس او پیژنل رنگ داسې لکه ای دا باید اینو کې دا جامونه ملیدلی زیر زیر چلاشه تسکه سرو زرو جامونه دي دې ته دغه پیتلونه جوړ کړي دي او به ورته ور کړي بعد خل دوکه کې دي اوس پنه ته جسو ته دي پیتلو او به ور کې ساده مسلمانان د غرو خلق ولې ودا سره زر دي دې ته پیتل وې دې ته مس ویلې کېږي آیا په داسې لوخو کې او دس کول څنګه دي جایز دي او که جایز نه دي آیا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرني صاحب يعني هشام بن عروه عن عائشه دې ما ته خبر راکړې صاحب لی دا زما صاحب لی زما چې دینو د عمل غریو زما صاحب لی علامه ابن حجر وې دا صاحب سوق دې دا شعبه ده اگر وکي د هشام نوایا ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فی تورن دا تور چې کوم د لوخ ته ویل کېږي وړو کې د زیړونه یا د کانینا من شبهین دا د پیتلو نو دا مشابه د سفر سره نو دیو جنا دې ته پیتل ویل کېږي دې ته زیړ ویل کېږي صاحب د صحاوی دا شبه چې کوم د ضرب من النحاس دا د مسو یو نوع دا د مس ډیر انواع دي یو نوع چې کوم دی دا شبه دی د دې نبی له صلوات والسلام هغه او د سو کمالمیږي د لوخ استعمالول او بسکل او دس کول لوټه ته جوړول کاسه ته جوړول خوراک ته جوړول دا جایز دی وبه قال حدثنا محمد بن العلاء بن اسحاق بن منصور قال حدثنا عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه اگر روایت کوي د چانا د پیغمبر علیه السلام نا روایت کوي بنحوه پشان د روایت د چا د ما قبل غرض دا سه او د امام ابو داود د اراده د سند نا اعاده د سند نا امام ابو داود غرض دا د بیان د خبرې کوي چې د حدیث په دوه طریقو باندې راغله ده یو طریقه منقطعه ده دویمه طریقه متصله ده انقطاع اتصال دواړو باندې راغله ده لیکن په دواړو طریقو کې یو راوی مجهول چې کوم دی هغه موجود دی سند د حدیث متصل مراغله منقطع مراغله خود دواړو طریقو کې یو راوی مجهول موجود دی حدیث د موسی ابن اسماعیل دا منقطع دی دا ول حدیث ته وګورا د موسی ابن اسماعیل حدیث چې راغله دی دا حدیث راغله دی دا منقطع دی ولی منقطع دی ځکه هشام ابن عروه هشام چې کوم دی حضرت عائشہ رضی الله عنها لیدل نه دا هغه سره ملاقات چې دینو دا شوی نه دی حدیث منقطع دی دا سند د محمد ابن علا متصل دی ولی کدی کدی کې عروه راغله دی د هشام د حضرت عائشہ رضی الله عنها کې د عروه ملاقات د حضرت عائشہ رضی الله عنها سره شوی دی نو ځکه سند دا متصل دی او دواړه سندونو کې مناسب رجل مجهول دی مخکې سند ته وګورا صاحب لی دویم سند ته وګورا عن رجلنا دواړو کې رجل مجهول دی اگر که علما وای ابن حجر وای چې دواړه دې کې شعبت نه مراد ده خوراوی په کې دواړه دې کې سره غله مجهول لاغله اوایا وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عمرو بن يحيى عن ابي عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن ابيه اگر کې خپل پلارنا دا پلار سوق دی عبیدہ یحیی ابن عمارہ ابن ابو الحسن انصاری المدنی دی نو د دې متعلق ابن اسحاق ثقتونو ابن حبان دا په ثقاتو کې ذکر کړی دی وایا اگر ویت کې د چانه د عبد الله ابن زید نا اگر ویت کې
د عبد الله نه د عبد الله ابن زید نه د عبد الله ابن زید ابو محمد د دې کونیه د انصاری خزرجی دی انصاری او خزرجی صحابي دی د دې روایت کوي د عبد الله ابن زید ابن کعب ابن عمرو ابن عوف دی ابو محمد کونیه دا د انصاری دی خزرجی دی د مدینه منوره دی د دې نسبت کې اگر کې اختلاف راغلی دی نو دی وجنا نسبت کې اختلاف دی دې یو کارنامه دادا د دې صحابي چې دا وحشی ابن حرب سره د مسلمه کذاب په قتل کې شریک وحشی ابن حرب رضی الله عنه سره د اغه سره په قتل د مسلمه کذاب کې شریکو چې د حرې کې په اخر د ذوالحجې کې دا او وجل شو په درش پېته کې او د دې مرویات اته سلويخ وحشی ابن حرب هغه سړیو چې هغه مسلک کړو نبی له سلام تری وجنه بیا هغه ویلې د اسلام مې راوړ کوپر کې مې یو کارنامه کړی دا اسلام کې مې یو کارنامه کوم هغه کارنامه دا وکړه مسلمه کذاب د نبوت او پیغمبري دعوا وکړه دا ورپسې لاړ صحابه کرام ورسره و بس هغه ځکه مسلمه کذاب مردار کړ دا هغه چې څومره ډله ټپله و ټول هغه فتنه ختمه کړ دا کارنامه به وکړه یالته په کوپر کې می غلطه کارنامه کړې ده اسلام کې به یو عظیم شان او دا یو لوی کارنامه ده چې سړی د نبوت دعوه وکي اولاد شه سره قلم کې مریدان شاګردان چې دي هغه ټول مردار کې ختم کې نو دین عظیمه کارنامه بلشتا دومره کارنامه دی وکړه نوایا قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا له مال بدور من صفر فتوضأ نو پیغمبر علیہ السلام مبارک او د سوکو د پیتل پلوخ کې لیکن دا حدیث معارض دی د یو بل حدیث سره ابن ابي شيبه په خپل مصنف کې وسته دی روایت د معاویه نه راغلی دی معاویه رضی الله عنه وی نبی له سلام من کړیو چې او د سوکو په چا کې د پیتل پلوخ کې او دلته وی کوا الته سوی مکوا تعارض شو کنه لیکن منګه جواب کو علامه عراقی وی دا معاویه رضی الله عنه حدیث په حکم د مرفوع کړي او دس کراهیت د ابن عمر نم راغلی رضی الله عنه دا ابو هريره نم راغلی دی ابن حزم نم روایت راغلی امام غزالی رحمه الله هغه دا وی په احیا کې کدا حدیث صحیح شي نو دا محمول دی په بیان د جواز معنا دا پیتل لوخي کې غرور او تکبر راځي داسې زیړ لوخي کې او داس کوم داسې لوخو کې مصالې لوټه کې او د شټیلو داغه کې زاو داس نه کوم نو مکروه ده په کراهیت تنزیهی باندې کراهیت مکروه ده جائز ده علامه سیوطی رحمه الله وی د حدیث دا دلیل ده په دی باندې معنا دار جائز ده مکروه ده اے پښتو کې معنا دا کپیتل لوخي باندې او داس نه کې خبره ده ک او داس ته وکړنو پروا نشته جائز ده او دی حدیث نه دا مسله معلومه شوا چې په او داس کې بل چانه اعانت امداد غواړي په غسل کې غواړي دا جائز ده نشي کوله او چې دنو عورت پټوي بل چاته وبره باندې واچوا صابون را باندې وا دا جائز ده روا اوایا باب في التسميه على الوضوء باب دې په بیان د تسمیه پچا کې پاو داس کې شریعت سمره اهتمام او موږ نه بسم الله یې ری ولګه چیرته وي سبق لا شو هو 10 دشتن نشته درات غره خدا بل خبره ختم شي شریعت ډیر اهتمام کړي د نبی رسول الله د سنت سمره اهتمام کړي او بسم الله دا سمره احادیث په وروړي مستقل باب ورته قائم کړي او داسه کې بسم الله وایي دل تدریب بحث دي یو بحث دا ما الفاظ التسمیه بسم الله بوي او داس نمخ کې کم الفاظ بوي دا بسم الله الرحمن الرحیم بوي اعوذ بالله ورته ک نور الفاظ دویمه مسله دار دا بسم الله به کم ځای کې وي کم الفاظ بوي په کم ځای کې وي دریمه مسله دا د حکم د بسم الله څه شی دی
دې کې اختلاف دی ورسره حدیثو کې راځي د بسم الله حکم فرض دی واجب دی سنت دی مستحب دی علماء دا خبر لیکلي چې دلتا دا بسم الله یا بسم الله دا علاهده ده او تسمیه علاهده جدا جدا دي دا بسم الله عبارت ده د بسم الله الرحمن الرحیم نه تسمیه عبارت ده د الله د ذکر نه به ای لفظ کان چې په هر لفظ سره نو ګویا کې بسم الله خاصه ده او تسمیه ده عامه ده نو دی وجن امام ابو داود سوی بابن فی التسمیه یوازې بسم الله نه دی باب دې دې کې چې دا د سپاول کې بد الله نوم اخلد الله ذکر کوا ویني باب ته عام لفظ راول تسمیه دا دواړه جدا جدا دي صاحب د بحر الرایق ویا چې دا لفظ د چا د تسمیه دا داسې لفظ دی دا د الفاظ چې کوم دی بحر الرایق ویا دا لفظ منقول د سلفنا سلفو د تسمیه متعلق خبره کړی دا او بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام دا الفاظ ویا بسم الله العظیم الله په نوم شروع کوم ډیر لوی دی والحمد لله علی دین الاسلام تعالی حمد ثنا ده چې په اسلام دین باندې مستقیم او برابر کړی دا الفاظ ویا بعض وینا او دسکون کې سړی بوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله بسم الله ویا صاحب د محیط په باندې رد کړي هغه دا وی دا قول ليس بصحیح ولی ذکر تسمیه سرا په احادیث کې تعوذ ذکر نه راغلی یواد تسمیه راغلی یا بسم الله الرحمن الرحیم ویا او یا دا ویا بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام دا الفاظ نو هغه دا خبره کوي نو دا الفاظ شو که بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام نشي ویلې عوام ته بسم الله الرحمن الرحیم وي بعض علماء اعوذ بالله وي خو صاحب د محیط په باندې رد کړي احادیثو کې ثابت نه دویمه مسله کوم دې کې به دا بسم الله تعین د زید قرأت د تسمیه دې کې اختلاف دی بعضوی په ابتدا د او دس کې اویا استنجا نمخ کې استنجا ته کې نی بسم الله ویا دویم قول دار بعد الاستنجا ویا استنجا دې چې وکړه او دس چې کله کې نو اقا وخت کې اویا علما وی احتیاط داده قبل الاستنجاء و بعد الاستنجاء خبره ختمه شو استنجاء ته کینه هغه بسم الله الرحمن الرحیم استنجاء وکا احتیاط پدې کې چې استنجاء دې وکړه او د ستناړي بیا اویا او دس کې درنه اول یې رشوا علما وی چې په وسط د او داسه کې بیا مو ویا درنه یې رشوا وسط کې مو ابتدا کې راغلی په خلاف د طعام نه طعام کا وسط کې درنه یې رشوا نو بسم الله چې ته ویا وسط کې اول کې یې رشوا وسط کې ویل شي ځکه د دې دواړو په مابین کې فرق دی ځکه دا یو نوړی چې خلو توري دا طعام دی دا یو مړی باندې څه کېږي طعام علاهده او په خلاف د او دس نه او دس چې کوم دی د هر واحد غسل د وجه د یدینو همدارنګه دا او دس دا علاهده نه دا ټول باندې د وضو اطلاق کیږي هر واحد غسل د وجه او دس نشي ویلې ولګه مخ او دس دیو کو مخ می پریمت او دس دی کو لاسونه می پریمت دا او دس دی نه دی مکمل په دی باندې اطلاق کیږي علاهده په هر یو باندې اطلاق نکیږي نو ځکه په مین د بسم الله په مین د طعام کې ویلې شي ورسته بدر ترې شي او په مین د اوداسه کې نشي ویلې درېمه مسله دا حکم سره حکم دې کې اختلاف دی اسحاق ابن راوی رحمه الله هغه دا وایي چې فرض بسم الله ویل دا فرض
صحیح طریقه دار بسم الله دا مستحب دی اگر کا دلته اطلاق د سنت په باندې شوی دی جمهور علماوی فرض نه ده ابن حمام یوادی ورته واجب وای او مستدل د احناف دو روایت دي چې بسم الله ویل مستحب دي اگر که اطلاق د سنت په باندې شوی دی یو هغه روایت دی امام بیهقی نقل کړی دی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نه هغه وی نبی له سلام فرمای من توضأ وذكر اسم الله چا او د سکو د الله نوم په باندې ذکر کو کان طهورا لجميع بدنه ټول بدن پاکي او چا او د سکو د الله نوم و نه غست کان طهورا لاعضائه کم اندامونه وینځلي هغه پاک شو ټول بدن پاکيږي نه بسم الله کې زور شته کنهشته بسم الله کې څومره زور دی بسم الله وای او د سکو ټول بدن دی پاک شو بسم الله دی ونه ویلې چې کم دی وینځلي دغه اندامونه پاکيږي دویم دلیل د احناف د پر هغه روایت دی امام طحاوی نقل کړی دی هغه وای چې دا بسم الله ویل کچې ته دا واجب شي فرشي نو تعارض لازميږي د روایت عامه سره عام روایتو کې اطلاق د فرضیت او د وجوب نه دراغلي هغه څه شری عام روایت دا سره راغلي یو روایت د مهاجر بن قنفذ رضی الله عنه نه راغلی او پیغمبر اسلام وی زدا بد ګڼم چې د الله نوم واخلم بغیر د طهارت نه او داس منی د الله نوم واخلم ته چې او داس کې نوم او داس دشتن نه استنجا کې او داس دشتن نه نو الله نوم غسل خو مکروه دي کنه نو دا څنګه فرض شو به څنګه واجب شو ابتداء او داس خو حدث دی حدث دا د کراهیت سره نه جمع کیږي حدث د جواز سره جمع کیږي کراهیت سره جمع کیږي نه خود د جواز سره دا جمع کیږي نو ځکه حناب دا وایي چې دا واجب نه ده دا فرض نه ده که واجب وي د روایت عامه سره تعارض راځي تضاد راځي نو د دې تعارض او تضاد نه بچ کولو لپاره حنوي دا مستحب ده اگر که اطلاق کتابونو کې د سنت په باندې دا شوی نوایا وفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه اگر روایت کې د چانه د پلارنا دا سلمې چې دینو دا لیسی هغه نومیږي د پر پلارنا روایت کوي اگر روایت کې دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نا دې دې کې نبی رسول الله فرمایلا صلاه لمن لا وضوء له نشته او داس دا هغه چا د پاره چې او داس نوي او داس ونه کداغي مون نشته ده ولا وضو او داس نشته لمن لم يذكر اسم الله عليه چې د الله نوم یاد نکینو هغه او داس نکیږي دا د نور علماء د پاره دلیل دی هغه د پاره دلیل لا وضو نشته او داس مون نشته چې چا او داس ونک او داس نه چې چا بسم الله ونه ویلي ظاهر دا حدیث کې دلته نفي د صحت دا لا وضو او دس د سره صحیح کیږي نه ځان پوي کا دا نور ائمه امام احمد علماء اسحاق ابن راوي دا نفي حمل کوي په نفي د صحت باندې او دس دیونکو بسم الله دیونه ویل او دس صحیح نه دی امام احمد دا یو روایت دی اهل الظواهر دا قول دا ائمه ثلاثه وی یو روایت دی امام احمد رحم الله نراغله بسم الله ویل پاودس کې دا مستحب دی حاصل دا دی دلته نفي د فضیلت راغلی نفي د جواز نه دراغلی نفي د فضیلت سمن لا وضو کاملا کامل او دس نشتره کمال منتفقیږي په انتفاع د سنت باندې سنت چې پاتې شونه مودس کامل نه دی سنت چې پاتې شونه هم او دس نه دی کامل نه دی سنت چې پاتې شو او دس کامل نه دی نو انتفاع د کمال دا امام منذری وی بیا په دې باب کې چې څومره احادیث راغلي دي د احادیث لیست اسانید مستقیمه د دې اسانید برابر نه دي چې او د سونه کې مونږ نه کېږي د اسانید برابر اغل بسم الله ونوي او دست نه کې د احادیث مستقیم نه دي ام دارنګه چې دنو اسرم د امام احمد نه روایت نقل کړي امام احمد وی لیس فی هذا الباب حدیث
یثبت دی باب کې داسې حدیث نه چې هغه ثابت وي. به امام احمد سوی وی زه امید ساتم چې اودس جایز شي، امید ساتم بسم الله ونوي اودس چې دی نو دا جایز دی. خو لیکن اگر که روایات مختلف راغلی دي، بعض روایات بعض قوی کوي، بعض روایت بعض قوی کوي. خو بهم شاه ولی الله رحمه الله ویو هغه سوی وی اهل معرفت چې کم په احادیث باندې پیږي هغه په تصحیح د حدیث چې دلته ذکر د اجماع نه د کړي. ول ذکر یو راوی پکې یعقوب راغله ده، دا یعقوب ابن سلمہ، نو دی وجن امام ذهبی وی شیخ لیس بعمدتنا، شیخ لیس بعمدتنا. امام بخاری وی لا يعرف له سماع، د پلار نه سماع ثابت نه ده، د پلار سماع د ابو هريره نه ثابت نه ده. نو یعقوب کې ضعیف راغله ده، نو ذکر د احادیث ثابت نه دي. او کبل فرد د حدیث ثابت شي لیکن دا د هغه مواضع نه دی چې دې کې اختلاف راغلی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک نا مسلمانانو مستمرن دائما حکایت د اودس کړي دي چې نبی علیہ السلام اودس څنګه کړي، په کوم طریقه کړي دي. نو ټول چې اودس چاته خودلې دي والکه مخ ویندا، خلو ویندا، پد ویندا، مخ ویندا، لاسونه پخې، د بسم الله ذکر نه کوي، بسم الله ذکر نه کوي چې بسم الله پرده. هغه نه بعد اهل ظواهر راغله، اهل حدیث راغله، هغه دا ذکر کو چې بسم الله دا فرده او بسم الله ونوي او دست نه کیږي. نو شاولی الله رحم الله وی بسم الله رکنم نه دی، بسم الله شرطم نه دی، فرضم نه دی، واجبم نه ده. او یا بعض علماء داس تطبیق کړی دی چې دلته مراد تذکر قلبی ته نه مراد دی. ولی ذکر عبادات لا تقبل الا بالنیه، ستاب ذکر قلبی داوی چې ز اودس کوم، تذکر قلبی ته نه مراد. انما الاعمال بالنیات، نو دی داوی لا تقبل الا بالنیه. او بل داوی دا لا وضوء صيغه چراغله دا ظاهر دلته تعمیم نه، لیکن اشاره دی ته دا چې دا او بسم الله ویل دام یو ادب د آداب د اوداسنا. او داس کوله لکه وړه خبره نه ده، غټه خبره ده چې غټه ذیشان خبره ده. کل امر ذی بال لم یدفی بسم الله فهو ابتر. بسم الله اویا، بسم الله اویا، دا یو لوی شان والا کار دی. بسم الله اویا. نو موږ یو حدیث ضعیف دی او بلدار نفي د صحت دلته نه ده، نفي د جواز بلکې نفي د کمال لاغلی. اویا وبه قال حدثنا احمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن الدراوردي رضي الله عنه. دا ابن وهب عبد الله ابن وهب ابن مسلم دی ابو محمد کنیه دا د مصر اوسیدونکی دی، فقيه او ثقه راوی دی، حافظ عابد راوی دی او په یو سل و نبی کې وفات شوی دی. هغه روایت کې دراوردی نه وایا. قال وذكر ربيعه رضي الله عنه وذكر ربيعه، دا ربيعه ابن عبد الرحمن فروخ تیمی دی، ابو عثمان دی کنیه دا. نو ذکر کر چې دی نو ربيعه حاصل دا دی چې دلته دا ربيعه تفسیر د دې حدیث کوي چې مراد په دې کې تسمیه نه نیت مراد دی. دا چې د احناف کوم تفسیر د داغه سره مخالفه نه دی. احناف وایي نیت چې دی نو دا شرط د تحصیل د اجر د پاره. نو دا ربيعه بن عبد الرحمن چې دا یو د حفاظونه دی، امام عجلی ورته ثقه ویل دي، هغه تفسیر کې خو تفسیر د احناف او د مذهب خلاف نه دی. ګوره وایا ان تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه انه الذي يتوضا انه دغ رجل الذي يتوضا ويغتسل، هغه سړی الذي دا تفسیر د احناف او د مذهب سره مخالف نه دی، ځکه د دې په نیت باندې شرط چې دینو نیت شرط د تحصیل د اجر او ثواب د پاره، یا د دې وجه نه دا عبادت دی. اگر کدا شرط نه دی د پاره چې دا مفتاح الصلات شي، مفتاح الصلات د پاره شرط نه دی. ولا ينوي او دا او دس کوي لیکن نیت نه کوي،
ولا ينوي او نیت دا نه کوي نو لا ينوي وضوء للصلاه ولا غسل للجنابه دا ته مراد نیت نه کوي دا او د مانده د پاره او نن نیت د غسل کوي د جنابت د پاره جنابت نیت پکې نه کوي دغه سړی ته نه مراد ده دغه سړی مراد ده نو ربيعه چې کوم قول ذکر کا نو دا په دې باندې دلیل نشته ده چې دا او دسه د پاره نیت هغه چې کوم دی بسم الله ویل دا فردي یا شرط یا رکن دی دا غي مقصد دا دی چې طهارت بغیر د نیت نه سکیږي رفع د حدث صحت د صلات دا بغیر د نیت چې نوی دا سکیږي نه د سید لا غبار فيه او یا مراد د دینا ذکر د اسم د الله ذکر قلبی ته نه مراد دی ذکر لسانی ته نه مراد نه دی چې هر یو اخر د دې کې سحارج او تکلیف دا نشته ده تبسك اللهم صل على محمد وعلى